وی غریب سړی هغه دی چې ډېر عبادتونه د ځان سره ووسي، دنیا کې ډېر تهجد ډېر منځونه کړي، خو چې دغې ځای ته ورشي نو لاندې باندې به پرې راشي، زما یې پټۍ لاندې کړی و، زما یې پوله لاندې کړې وه، زه یې په پلانکۍ ورځ په سپېړه باندې وښلی ومه، زه یې بېعزته کړی ومه، زما یې رسوایي کړې وه، الله ما ته یې سپک کتلي وو. نو وی دنه به د حقوقو مطالبې شروع شي هغه نیکۍ به ټولې هغې کې ختمې شي او جهنم طرف ته به روان شي. غریب سړی دا دی، ده ته غریب ووایې او غریب دا دی. په دې ځان ته غریب مه وایې چې ما سره مال نشته، 1 روپۍ مال دې در سره نه ته غریب نه یې، خوشحالېږه جنت ته به لاړ شي. چا سره چې مال ډېري نو حساب به سیوی نه، حساب به سیوی چې مال ډېري، څومره چې مال کمی جو حساب به اسانی نو په اسانه به لاړ شي. څومره چې درنه سرمایه کمه پاتې شوله نو ښه به بعضې علما وایي دا جدا پول نه دی، دا خفګانونه چې پې الله ختموي، دا د پل صراط د پول د اخیرې سر دی، په دې به الله دا معاملې ختموي. او بعضې علما وایي الله به ډېر رحیمي نو بعضې وخت کې به دسیم وشي د یو بنده به په بل حقي نو الله به ده ته دا حق د خپل طرف نه پوره کړي، وایي به دا رور دې معاف کړه، نو هغه به هم معاف کړي او الله به یې حق هم پوره کړي. دا هم روایاتو کې راځي، دا هم ممکنه ده. الله تبارک وتعالی به دا خلق بخي نو جنت ته به الله بوځي نو، وایي دا خلق به دا علما نه دي، نیکان صلحا علما به جنت ته روان دي، دا خلق به داسې ټولګي ناسي، د دې به لا حساب نه شوی. وایي دی چې رواني نو وایي دا خلق به وویني هلکه دا خو زمونږ هغه پلانکۍ مولي صاحب روان دی، ده سره خو ما دا کړي وو، دا هغه پلانکۍ مدرسه چې و ده سره خو ما دا کړي وو، دا مې کړي وو. یو به بل ته وایي غږ ورته نه کوو، دی خو روان دی. وایي به زه وکه ورته نو غږ به ورته وکړي، یاره ته ما پېژنې، دی به ورته وایي مسله وایه، بس پېژنم یا نه پېژنم خو مسله وایه، نه ما د سره دا کړي وو ما د سره دا کړي وو. نو دی به ورته وایي دا صلحا او علما نیکان چې حساب هم شوی دی، دی به وایي نه زمونږ حساب کې لږه مسله ده، لا نه دی شوی، حساب کې لږ تاوانیان یو، ستاسو حساب وشو؟ دی به وایي او وایي به ورته مونږ خو د سره هم دا کړي دنیا کې، وایي دقه صلحا او علما او نیکان به الله ته سفارش وکړي چې الله دا خلق هم مونږ سره جنت ته بوځه، وایي الله به یې سفارش قبول کړي او دی به ورسره جنت ته لاړ شي. نو دا معاملې به ورله اواري کړي. او بعضې روایاتو کې راځي چې نه، دی چې په پل صراط تیر شي نه هلته به یو نیر د اوبو به راشي، اوبه هغه اوبه چې وسکي الله به ورته وایي د دې نه اوبه وسکئ، چې هغه اوبه وسکي نو چې څنګه هغه اوبه وسکي نو خفګانونه به ختم شي، کینې حسدونه بغض دا هر څه به ختم شي، هر څه به نه وي، ډېر ښکلی ماحول به وي. موږ ته یو مولي صاحب درس کو، هغه وی ما په درس کې دا خبره وکړله چې د سړي ښځه کله نیک عملی نو دا به د خاوند نه مخکې جنت ته تلي، چې خاوند ځي نو دا به تلي. نو یو سړی و هغه به د ټبر نه ډېر تنګ و، نو هغه وی چې مولي صاحب د دې پلانکو د دې مور نه به هلته هم نه خلاصېږم، دا به هلته وي. مولي صاحب ما ورته چې دا به هلته د پلانکو مور نه وي، دا به ځوانه جینۍ او دی به 20 جوړې اغوستي، او ته چې جنت ته ځې نو دا به درته وایي چې راځه جنګ جګړې به نه وي، او توکاڼي موکاڼي حیض بیماری به نه وي، جنگ جګړې به نه وي، پلیتۍ بیماری به نه وي، غم به نه وي او مرګ به نه وي، او همیشه به دواړه اوسېږو. نو د جنت ژوند بیا بدل دی، هغه په دنیا مه قیاس کوئ. نو الله به ورله دا ټول کګلیچونه ختم کي، بیا به ورته رب العالمین وی ځئ جنت ته. وی علي رضی الله تعالی عنه دا آیات ولوستو او بیا یې وی چې امید دی زما د الله نه چې زه او طلحه او زبیر رضی الله عنهم مونږ به الله د دې نه ګرځي. دې دنیا کې لږ اختلاف راغلی و د دې صحابه و،
نو مونږ خو دنیا کې لږ اختلاف راغلی امید دی وی الله به مونږ د دې نه وګرځي هغه اختلاف پر الله ختم کړي او جنت ته به مې بوځي تجری من تحتهم الانهار بیا به بهیږي لاندې د بنګلو د دینه الانهار نهرونه د دې د لاندې یعنی د دې د بنګلو د لاندې به نهرونه بهیږي ښکلي نهرونه به صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته فرمایي وی د الله حبیبه دا نهرونه چې بهیږي یو نهر به پکې د صفا رڼو اوبه وي وی د الله حبیبه دې کې به کورتکاڼي وي په دې اوبو کې دنیا اوبو کې چې کورتکاڼي نو ډېر ښکلي ښکاري د دواړو جهانو سردار ورته وي او دې کې به کاڼي وي هغه به کورتکاڼي نه وي هغه به یاقوت او مرجاني هغه به یاقوت او مرجاني الله زمونږ یې د ټولو نصیبه که الله د دې غوړېدلي قرآن په خاطر الله زمونږ نصیبه که نه یې په خپل عمل غواړو او نه به یې په خپل عمل حاصل کو الله خدای په خپل فضل زمونږ نصیبه که تجری من تحتهم الانهار بهیږي با لاندې د بنګلو د دینه الانهار نهرونه چې دی جنت ته لاړ شي وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقالوا ندا جنتیان بوي الحمد لله الذي طول صفتنا د الوهیت د خدای توبو لله الله لردی الذي اغا الله هدانا لهذا چې مونږ راو رسولو دیتا مونږ خو الله دیتا راو رسولو نو ټول تعریفونه دغه الله لردی وما كنا لنهتدي نشو مونږ چې را رسېدلې وې دیتا مونږ خو په خپل نشو را رسېدلې لولا ان هدانا الله کو چرې نوې را رسولې مونږ لره الله نو مونږ خو په خپل نشو را رسېدلې نه مونږ خو په خپل نشو را رسېدې خو د الله په فضل او په توفیق الله دې ځای ته را ورسولو بیا به څه وایي لقد جاءت رسل ربنا بالحق خامخا په تحقیق سره راغلیو رسولان د رب زمونږه بالحق په حق سره پیغمبران ټول په حق راغلیو ونودو آواز به ورته وکړلی شي آواز به د چا د طرف نه وي د الله د طرف نه وي د الله د طرف نه به آواز وشي ان تلکم الجنة اورثتموها دغه جنت په میراث کې درکړلی شو تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب د هغې عملونو چې تاسو به کول د هغې عملونو په بدله کې الله تاسو له جنت درکو دلته ذهن ته یو سوال راځي سوال دا دی چې الله به ورته وایي چې جنت مې درکو په بدله د هغې عملونو کې چې تاسو کړي نو د عمل په بدله کې به دا جنت میلاویږي او حال دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه تو فرمایل چې هیڅ یو قسم په خپل عمل جنت ته نشي تللی دلته الله وایي د عمل په بدله کې به ځئ او د دواړو جهانو سردار صحابه کرامو تو فرمایل چې خپل عمل چا لرم جنت ته نشي داخلولی نو صحابه ورته فرمایل وی تا لرم نشي داخلولی وی ولا انا زم مام خپل عمل جنت ته نشي داخلولی خو وی الا ان یتغمدنی الله برحمته کو الله په خپل رحمت سره پټ کړم نو بیا بیله خبره ده که الله را باندې خپل رحم او فضل وکړو نو هغه بیله خبره ده خو جنت ته نشم داخلېدلی په خپل عمل او دلته خو الله وایي د عمل په بدله کې به تاسو لاړ شئ علما وایي سړی چې کله جنت ته داخلیږي د دې دوه سببونه دي دلته الله وایي جنت په درکړلی شي تاسو ته په میراث کې دا میراث چې کله وارث مړ شي پلار مړ شي نو بچو ته مال میلو شي که نه نو د دې مال ظاهري او ښکاره سبب خدای چې دی د پلار نه پیدا نسب په منځ کې د نسب د وجې نه مال میلو شو ظاهري وجه یې مونږ دا ګورو
او پټه وجه او حقیقي وجه یې دا ده چې دا پې الله خپل فضل وکړو چې د هغه مال یې دله ورکړو داسې ده نو داسې الله وایي دا جنت چې تاسو له زه درکمه نو په ظاهري وجه خو به دی چې تاسو به عمل کړی خو پټه وجه به دی چې ما به الله وایي ما په تاسو احسان کړی په ظاهره خلق نه وایي میراث د ځکه واغست چې دا د هغه بچی و که نه نو د نسب د وجې نه میراث میلو شو خو الله وایي په حقیقت کې پیدا ما خپل فضل وکړو نو داسې به په ظاهره باندې تاسو ته به ظاهریږي چې دا د عمل د وجې نه نو د جنت دپاره ظاهری عمل جنت دا نیک اعمال دی او باطینی سبب د الله فضل او احسان دی او الله د میراث لفظ ځکه ذکر که چې دا میراث چې دی که نه دا بنده ته بغیر د محنت نه میلاویږي نه یې ګټلي او نه یې مزدوري کړي او دنیا مال ورته پاتې شي او دنیا پټي ورته پاتې شي او چې ته ورته بیا وایې دې کې تا سره د خور حصه ده دې کې ما سره کم ده دا خو تا ته فري نه دی میلاو شوی نو چې څنګه تا ته فري میلاو دی نو دې کې به بل چاته هم فري میلاوي دې کې د بل چا هم حصه ده نو په دې باندې قبضه او ډاکه نه لګو نو دا الله فري ورکوي نو الله وایي څنګه چې دا میراث بنده ته هسې میلو شي بغیر د محنت نه لیونی زوی هغه ته پوره برخه میلو نه شي انا سره په مزدورۍ پوهېږم نه نو داسې الله وایي دا جنت په دلم زه فري درکوه څنګه چې دا میراث بغیر د عوض نه میلاویږي نو داسې به زه تاسو لره جنت درکمه او میراث چې تاسو ته میلو شي نو مالکان یې شي که نه دا زوی کوي بیا خرڅوي څوک ترې تپوس کوي نو الله وایي څنګه چې د میراث د مال بنده مالک شي نو داسې به د جنت هم مالک کمه نو بیا ستا خپله خوښه ده نو الله دې زموږ د ټولو نصیبه کړي بختور صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لکل نبی رفیق د هر نبی به پیغام د هر نبی به ملګری لکل نبی رفیق د هر نبی به ملګری ورفیق یعنی فی الجنت عثمان او په جنت کې به زما ملګری عثمان رضی الله تعالی عنه دا به مې په جنت کې ملګری او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض ته په غار کې زما ملګری وی نو ای به په حوض کوثر کې به مې ملګری صحابه بختورو دنیا کې به ورته د الله حبیب وی ته جنتی یو صحابیو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه نوم و دی د بانډو نه و د بانډې علاقې و د به نبي کریم صلی الله علیه وسلم له سبزي راوړله چې خواله به یې راته یو شی بل شی ساګ ماک سبزي به یې ورله راوړله تحفه به یې راوړله د دواړو جهانو سردار به ترې هغه قبوله کړله او ورسره به یې ورله بیا د ښار نه تحفه ورکړله وی به دا زمونږ بانډه ده او مونږ د ده ښار یو وی چې مونږ دی ووینو نو مونږ ته بانډه را یاده شي وی دی چې مونږ ووینو چې د ته ښار یاد شي زمونږ تحفه چې دله لاړه شي وی د ته ښار یاد شي او د ده تحفه چې مونږ له راشي نو مونږ ته بانډه را یاد ډېر د تحفو به یې ډېر قدر کو چې چا به تحفه راوړله دقه ظاهر رضی الله تعالی عنه دا صحابي ورځ بازار کې ولاړو د دواړو جهانو سردار لاړو داسې ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښودل وی څوک غلام علی وی څوک غلام علی راشئ چې خرڅ کم در باندې اوس دا خو آزاد سړی و خو د دواړو جهانو سردار ورسره سي دا خوشطبي کوله وی څوک غلام علی هغه ورته د الله حبیبه ما مه ورکوه ګورې زه خو کوټه یم کوټه زه خو ډېر کوټه سړی یم ته ما خرڅوی بیا به درته مالک شکایت کوي احادیثو کې راځي د دواړو جهانو سردار یې وپېژنده ځکه وی د نبی علیه السلام د خولې نه به خوشبویي م تلله او د داسې د سترګو په د نبی علیه السلام چې په داسې ګوتې کېښودلې نو په دې ځایونو کې هم لیده چې دا د دواړو جهانو سردار نو وی ښی پسې ځان داسې وروستو کو چې د نبی علیه السلام د سینې سره ولګمه وی د الله حبیبه اوس په مې سترګې نه پرېږدې ګورې وی تا خرڅومه اواز یې ولګو وی د الله حبیبه ګورې ما به بیا کوټه ومومي زه خو ډېر کوټه یم ګورې بیا به ستومانه شي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی ظاهره رضی الله تعالی عنه وی ټیک ته چې تا ته به ځان کوټه ښکاري او خلقو ته به ته کوټه ښکاري خو ته د الله په نیس کاره یې کاره ته کاره یې وي کاره الله قبول کړی بختور صحابونو دنیا کې به ورته د دواړو جهانو سردار زیری وورو ته کاره یې ستا عمل الله قبول کړی دی ته به جنت ته ځې دی به مې ملګری دی به مې ملګری دی به مې ملګری دی به را سره یو ځای ټول صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا مرګري به د آخرت الله مونږ ټول ورسره یو ځای کې الله د دې قرآن په نسبت ورسره زمونږه تعلق پیدا کړي الله دا قرآن واسطه ګرځو الله چې دا زمونږ او د هغې په منځ کې واسطه کې مونږ ورسره په دې قرآن په نسبت نږدې کې او الله زمونږ حشر ورسره یو ځای وکړي فرمایي ونزعنا ما فی صدورهم او بباسو مونږه هغه چې د دې په سینو کې دي من غلن هغه خفګان تجری من تحتهم الانهار بهیږي بلاندې د بنګلو د دینه نهرونه وقالوا الحمد لله الذي وای بدی ټول صفتونه د خدای توب الله لره دي الذي اغه الله هدانا لهذا چې را رسولی یو مونږه دیتا وما كنا لنهتدي نشو را رسېدلې مونږ دیتا لولا ان هدانا الله کچرې نوې را رسولې مونږ الله دیتا لقد جاءت رسل ربنا په تحقیق سره راغلیو رسولان د رب زمونږ بالحق په حق سره ونودو او آواز به ورته وکړلی شي ان تلکم الجنتو چې دا جنت چې دی اورستموها په میراث کې درکړلی شو تاسو ته بیما په وجه د هغې عملونو کنتم تعملون چې وای تاسو چې کول خو به